صاحب په بیٹک کې مې مولانا صاحب ته منافق ویلي د خلکو په مخ کې که نه تا سره انټرویو دې دپاره کومه چې زه خوب کې یارېږم یوه خبره ها خوب کې درته څه داسې محسوسېږي څه چل کېږي خوب کې خوب کې د علماو باندې ته وایي ما خوب نشته څه وایي خوب کې درته څه محسوسېږي علما درته څه وایي علما در سره وي علما درته خیرې کوي یا څه داسې چل کېږي زه په دې لنډ وخت کې 45 लाख روپۍ قرضدار یم شومه 45 लाख روپۍ اوهو په خوب کې راله دا راځي چې یاره دا ټول د هغې نقصان دی چې تا علماو پسې خبرې کړي دي جی تا زندګي برباده جی تا زندګي برباده تا هر څه برباد تا هر څه غرق سلامونه احترامات ملګرو صدیق افریدی ما د پی ټی آی یو ورکر چې بالکل ښه غټ ورکر دی تصویران ویډیو کال را سره کړی اوس په سرو سرو جاړي وجه صرف دا وه چې مولانا فضل الرحمن صاحب ته یې کنزل کړي دي هغه دومره په سرو سرو جاړي وایي زه معافي غواړم د هر جمعیتي نه د هر ملا نه د هر سیاست والا ملا نه زه معافي غواړم ډېر خلک به دا ګپ ګڼي وایي چې یاره داسې ته څه وې او مړه داسې چېرته کې او زم پسې کوم نو دا ورځ لرې نه ده دکه شانتې یو ورځ به راځي او په سرو سرو جاړي او بیا پر یادونه کې او بیا به داسې خلکو ته وې چې یاره ما ته معافي وکړه د اول نه سوچ او فکر وکئ د علماو پسې کنځلې ردې بدې مه وایئ نه منې مې منه په زړه کې ساته داسې مه وایئ چې هغه په جار ته کنځلې کې پوسټونه پسې کې نو دا ورځ لرې نه ده چې داسې یو ورځ به تم په سرو سرو جاړې علماو پسې کنځل څنګه دي دا کار سبا تا سره هم کیدی شي نو چې سبا در سره دا کار کیږي نو د اول نه سوچ وکئ او پیله خبره پیله سوال هم دغه دی چې یاره تاسو داسې څه داسې شوي دي داسې څه کار در سره شوی چې تاسو بالکل جړه باندې مجبوره کړی او تاسو ته ځان ډېر زیات ملامته ښکاري نورجانه زه د 2006 د بي ټي آی سره یم جی د 2018 زما اواز کلیر درځي بالکل کلیر دی په 2018 الیکشن کې چې کوم دی لکه ما ووټ خپل هغه ته ورکړی و د شیخ انور صاحب ته ورکړی و ها جی شیخ انور زما ټوله کورنۍ چونکې شیخ انور صاحب سره هغې نه علاوه زما هغه خانداني دی لکه زموږ رشته دار هم دی نو هغې د وجې نه ما هغې دپاره پوسټر هم جوړې کړي دی او الحمدلله زه خوشحاله وم چې څنګه وم ما ووټ جمعیت ته ورکړی و خو د عمران خان مبارک کې مطلب لکه زه سینسیټیو یم صحیح اوس مسله داسې وشوه چې ما به مطلب دا 15 کاله تېر شو په دې 15 کالو کې به هغې سره پسې ما خبرې کولې چې یاره صرف جنازې کوي او صرف داسې کوي او هغه کوي او کار نه کوي او مطلب لکه خبرې کولې علماو توهین غوندې کې دی کړی دی لکه د ټولو علماو مې نه دی کړی خدای راستي د ټولو علماو مې نه دی کړی صرف مطلب چې کوم لکه داسې سیاست سره دننه و هغې پسې مې داسې په ذهن کې مې ورته بده راغلی ده لکه مولانا پسې مې ټکي استعمال کړي دي اوس نه استعمالوم خو لکه منافق مې ورته ویلي دي او بار بار او جی په کور کې هم په باس کې د ورونو سره هم په باس کې او د کور والو په خدای یقین وکړه زما ښځه هم چې کوم دی هغه عمران خان نه مني زما بچیان هم نه مني زه څوک مجبوروم نه صحیح د مولانا صاحب په بیٹک کې مې مولانا صاحب ته منافق ویلي دي د خلکو په مخ کې که نه ښه جی اوس مسله داسې ده چې زه مطلب دلته تا سره انټرویو دې دپاره کومه چې زه خوب کې یارېږم یوه خبره ها خوب کې درته څه داسې محسوسېږي څه چل کېږي خوب کې خوب کې د علماو باندې ته وایي ما خوب نشته څه وایي خوب کې درته څه محسوسېږي علما درته څه وایي علما در سره وي علما درته خیرې کوي یا څه داسې چل کېږي زه په دې لنډ وخت کې 45 लाख روپۍ قرضدار یم شومه 45 लाख روپۍ اوهو په خوب کې راله دا راځي چې یاره دا ټول د هغې نقصان دی چې تا علماو پسې خبرې کړي دي تا زندګي برباده جی تا زندگی برباده تا هر څه برباد تا هر څه غرق صحیح نو چې تا په خوب کې راله دا راځي په خوب کې مې هم کتلي دي علماو سره مې هم خبرې کړي دي هغه به راله دا مشوره راکوي یاره وایي تا داسې کار کړی زه خدای نه معافي غواړم خو دې دا سپینګیرو نه یم غواړم ما په مولانا فضل الرحمن پسې خبرې کړي دي
منافق مې ورته ویلي دي، هر څه څنګه خبرې مې کړي دي، شیخ انور پسې مې کړي دي، یا مې حافظ عبدالله پسې زیاتې کړي دي. زه ټولو نه معافي غواړم، ټولو جمعیت والو نه غواړم. زما په فیسبوک باندې چې څومره خلک دي ټولو نه غواړم. زما په کور کې چې څومره خلک دي ټولو نه غواړم. انشاءالله چې د جمعیت والا ډیر غټ زړونه دي او انشاءالله د جمعیت د سیټه زه تاسو ته وایم چې بالکل تاسو معاف شوي یئ او تاسو زړه غټه سینه غټه وساتئ. هیڅ داسې ټینشن به نه اخلئ. داسې انشاءالله زه به هم دلته علما ولوم. ستا دپاره به سپیشل نن د جمعې شپه ده، زموږ جومات کې ختم کیږي هره جمعه شپه، نو انشاءالله ستا دپاره به ستا د سپیشل نوم به پکې علما او سپیشل د ستا دپاره به پکې دعاګانې کوو. او خیر زه تاسو ته یو مشوره در کومه چې تاسو ته تر دومره حده پورې محسوسه شوه چې یاره علماو له داسې لکه کم مولانا فضل الرحمن صاحب دی، لکه هغه به مونږ ووایو که نه چې یاره دا مونږ د پسې وکړو دا سیاسي نه که نه، لکه د سره چې کم دی د ده لاندې 26 لاک علما څه کم بیش دا شانتې خلک دي علما دي چې هغه نبي علیه السلام ورته خپل وارث ویلی دی. دغه خلک چې ته کله مولانا صاحب پسې کنځلو کې نو دغه پیساب کې تا د یو له ونه کړل که نه، تا د 26 لاک علماو ته وکړل او 26 لاک علماو په زرګو شاګردان وي، په زرګو بیا دغه مریدان وي، دغه دوستان وي، دا بیا ته هغې ته هم وکړې. ځکه چې ته چاته ووایې چې یاره ستا استاذ ته مې کنځل وکړل نو هغه به پې خامخا غوسه کېږي، نو تا به بالکل د خلکو زړه دک کړی وي. علماو به کېدای شي تاسو اوس دا یو خبره وکړه چې یاره د مولانا فضل الرحمن صاحب په اجره کې د هغه په بیټک کې مې هغه ته منافق ویلي دي، هغه ته مې کنځل کړي دي، نو هغې به په خوله څه نه وي ویلي خو زړه به یې دوک کړي او زړه نه به یو اخ وتي که نه. دا اخ چې کم دی دا ګوره د هندوم لګي، دا د کافر هم لګي، دا د یو عام ادنا سړي هم لګي او د الله سړي هم لګي. او بیا چې تاسو یو عالم هغه ما ته ته خدا پته نشته چې دا څنګه سړی دی، یا چې دا 26 لاک علما د دې ستاینه کوي او دې په شا ولاړ دي چې وایي چې یاره دا صحیح سړی دی، خو واقعي سبب پکې وي که نه. د دومره علما خو نشي غلط کړی. شیخ ادریس صاحب وګورئ، تکي عثماني صاحب وګورئ، شیخ مطلب الانوار صاحب پکې و، دغه شانتې د شیخ الهند چې کم څومره علما دي د شیخ الهند هغه ټول مني، دغه شانتې په دې کې چې څومره دلته علما دي دغه ټول مني. د کم کم به نوم به درته علمه که نه، پیر ذوالفقار نقشبندي صاحب، لاهوري صاحب، مړه عزیز الرحمن هزاروي صاحب، یا لکه دنیا علما بلکې د تبلیغ چې څومره کار دی دا شیخ چې څومره بانی و دغه ټول دا د علما فضل الرحمن صاحب تایید کوي. نو لکه بیا یو ادنا سړی یو عام سړی بیا راپاسي و هغه پسې کنځل کوي نو خامخا دوک رسي. کیدای شي الله پاک خفه شوي، الله پاک ناراضه شوي، دا څه غلطي به شي. خو زه تا ته یو ډاډګیرنه در کومه، د زړه نه درته دا خبرې کومه چې انشاءالله ما زه د ټول جمعیت علما اسلام د طرفه دا یو نمایندګي کوم چې تاسو ما ته چې زه تاسو ټول جمعیت علما اسلام ګڼم په حساب کې، نو زم تا ته دغه شانتې ډاډګیرنه درکوم انشاءالله چې زه خپل جمعیت ملګرو ته وګورم هغه زما د خبرې واوري، نو انشاءالله چې هغه به ما ته دا نه وایي چې یاره تا غلطه وکړه. انشاءالله زموږ د طرفه تاسو ته پول معافي ده او انشاءالله دا څه خبره مې تاسو درته مه راوله. او چې کم د عالم چې کم ستاسو د کلي دی انور الله صاحب دی دغه له ورشئ خیر دی، د هغه سره ووایي ورته چې یاره بس د الله څخه ښکل کوي، ورته چې یاره ما نه که څه معافي غلطي شوي زه بخښنه غواړم. انشاءالله دا وړه خبره ده او په معافۍ باندې الله پاک ډېر زیات خوشحالېږي. یعنې چې دا وایي چې یو مسلمان څخه خاص ته د الله د رضا لپاره لاس میلو کړي وایي ستا واړه ټول ګناهونه معاف شو. بیا چې ته د یو ګناه دپاره ورشې چې یعنې ما یو ګناه یو خطا کړې ده د ده سړي نه مې د سړي ما غیبت کړی دی نو د دې غیبت معافي ده نه غواړم، نو خامخا هغه به دې معاف کوي، الله پاک به دې معاف کوي. نو ته بالکل زړه ته دا څه مه راوله. انشاءالله د نن نه بعد به تا ته سکون میلاویږي، انشاءالله ضرور به ورته میلاویږي. او نور مونږ ته وایه بالکل ضرور په شانتې مونږ دی بالکل ضرورولۍ په شانتې څه خدمت وي څه خبره وي یا چېرته څه خبره تګ وي یا څه بل څه ضرورت وي نو بالکل ووایه چې زموږ څه په وس کې وي څه زموږ څومره کېږي نو بر سره انشاءالله مونږ کوو. ما داسې چل دی که نه ما نور څه نه دی په کار او نه مطلب څه هغه دی هغه بار څه الله کوي. زه یقین وکړه په انجانو طریقو باندې په انجانو خبرو باندې یو کال وشو تقریبا زه پریشانه یم جی د خرڅولو مې هېڅ هم نشته چې زه خرڅ کړم او مطلب خپلې قرضې پرې راپرې کړم. ما نه نقصانونه وشو، ما کاروبارونه خراب شو، کاروبار زه شروع کوم خرابېږي، هر څه مې چې کوم دی سکون مې نشته ده، بیخي مې نشته ده. جی مطلب زه لاړم ګمراه شوم، پته نشته کوم طرف ته لاړم، ما نه مونځ قضا شو، ما نه هر څه جی زه چې کوم دی لاړم ما نه تقریبا په دې وخت کې 45 لک روپۍ ورکولو وس مې نشته. صحیح
ما ته کور نه ټلیفون کې نن وختي هغه جمعیت والا رور ته ټلیفون کړی او ما وایي زما د بچیانو ذمهواري زه د هغې مخه نه وینم. تاسو د کوم ځای ته اوس چېرته پاتې کېږئ؟ زه په ایبټاباد کې دلته ډیپټي کې که څه کې؟ ها بس ها اصل دی که زه د روپۍ ورکولو وس لرم په غوره یې کې نو خبره چې کوم د قاید صاحب ده د مولانا فضل الرحمن صاحب ده نو هغه به انشاءالله ستا په د ویډیو په وساعت سره انشاءالله چې دومره څوک به وي چې ستا دغه ویډیو به هغه ته ورسوي او دغه مافي به هغه ته ورسوي انشاءالله چې کوم والي مې ګوري زه ټولو ته دا درخواست کوم چې یاره دې ملګري ته بالکل مافي وکئ او تاسو پښیمانه یئ او انشاءالله چې راحت به راشي خوشحالي به راشي ځان دپاره هم دعاګانې استغفار ډېر وایي موږ به هم درله دعاګانې کوو او ځه الله دې کور ودان که او خپله ډیپټي کوه ذکر وکړه خپل منځونه کوه انشاءالله الله پاک به خیر کړي. صحیح ده.